أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما. صدق الله العظيم. زما خوږو عزتمندو قدردانو، نن د تاسو ته میت ته غسل په باره کې چند گزارشات پینوم، چند خبرې کوم. نن په معاشره کې میت ته غسل ورکونې ته خلق نوی تیار، یی چې مولانا صاحب روغوړه ته غسل ورکی. سړی د خپل غسل ورکون ازدا کی، خپل میت ته په خپله باندې غسل ورکوي. دا ټولو نه بهتره او سنت طریقه ده. او میت ته غسل ورکونې طریقه چې ده، سنت مسنون طریقه چې ده، عبدالله بن حارث رضی الله تعالی چې کله چې میت ته غسل ورکوي ته به ګرم اوبو سره ورکای. معمولی گرم اوبو سره ورکون دا سنت دی. ابن ابی شیبہ جلد نمبر 3 اور 246 صفحے کې دا خبره لیکلی دی چې ګرمي اوبو سره به غسل ورکوي. او غسل لپاره چې کله میت چملوي، هغې د په تختې په نوم د شیم د په تختې د به سملول اله بل تختې په شکل یو شای وي، هم د سملول دا سنت دی. مجموعة الزوائد کې دا خبره صفحه نمبر 250 کې لیکلی. کله چې میت ته غسل ورکوي دا ابتدا بو شی طرفی نه کوي، دغه مسنون دی، دا سنت دی. دا بخاری کې 100 صفحه نمبر 148 کې اول جلد کې لیکلی. زما خوږو عزتمندو، ابو قلاله یی چې کله میت ته غسل او ورکوي اول بچسار نه شروع کې، بیا بګیره نه، بیا وشي طرفه نه غسل ورکونې په ټیم بو دا تا په دوازل په بخ کې خلکو بو دا صابونونه نه وو، د بیرو اوبو کې به جبیا کړې بیرې پوڼي اغوښه به غسل ورکولو. چې دوازل به بیرو اوبو سره وینځي او درام ځل به خالص اوبو سره وینځل، دا سنت دی. مصنف عبدالرزاق کتبه کې جلد نمبر 3 اور 397 صفحې کې دا خبره لیکلی ده. بیا چې کله میت ته غسل ورکې، غسل نه بعد به چې دا دم د کفور لګولو. اوس نن سبا خلق غسل ارکیدنې نه بعد کې خوشبو لګی، ځکه چې هغه ټام کې دا خوشبویانې نه وي. کله چې میت ته غسل ورکای پردې کې ورکون چې شری دا سنت دی. کومزو کې ته غسل ورکای، کومزوی کې ته غسل ورکای، هغه کې به پردا ولګای چې څوک مې ګوري نه، داسې انتظام به وکړي. بیا به هغه کې غسل ورکون سنت دی. سنت کبرا جلد نمبر 3 387 باندې دا خبره لیکلی ده. بل خبره دا ده چې کله چې
میت ته غسل ورکای. غسل په ټیم کې د خپل کمیس وبوسه د نوم نه ونیسه ګونټو په میاش کې کوم 70 دا دیم دې په پردا اوچای چې څوک ګوري نه خپل دته قتل نشي اور میت والا 70 کتنه تا 70 تا کتن هم ناجائز دي حرام دي دې پارا میت 70 باندې به وادا سے کپڑا اوچا چې نوم نه ګونټو راسي دا پکې پټوي بل ته کله چې میت تا غسل ورکای دا بلو سره نه چومکای ابو حمام مالکی چې غسل ورکاون کې د پردا پکار دا چې دا پولوس باندې دستانه وخیږي اله د کپڑے نه دستانه جوړی کی اغا وخیږي اغه سره دی اغه تر غسل ارکای غسل په ټیم کې د میت والا خېټه باندې داغه سلوس ویل آرام سره د بکول کا کومه گندګي وی چې اغه اوزي دا سنت دی دا ابن ماجه کې صفحه نمبر 106 کې دا خبره لیکلی دا سرنګ چې غسل کوي نه پالا یو جامدا انسان افداس کوي ابو قلابه حضرت ابراهیم ابن سیرین یی میت غسل نه پالا به افداس ویر کې دا مسنون دا میت کله افداس وکي بیا بو دولا پیزو او خلوته وبنا شکولی بو پنکای دا اهم مسله دا اور وی میت خلیته بو وبا پیزو ته بو وبنا چای ویلی دی کلمت مشقت وی دی وبور وطنه دې پر بیوا کپڑا وکسی دیم دې بدولا پوجا او خلا صفا کې دا کفی دی حضرت ابراهیم یی چې کلا میت ته غسل ورکای غسل پر ټیم کې خلب پیدو توبه ضروری نه دی ها الانکه کته ته پتا وی چې دا میت جنابت کې دا الای وزننا دا بیماری په حالات کې وفات شوی وی بیا بو توبه رچای بیا غوبه بو چې دا په کپڑے ای پویلا تولیه دا سے ذریعے سا خلین روبوسن وچوانے والا کوشش کا بیا صحیح دی زما خوشو قدردانو کتون کو غسل درے زویر کون مسنون طریقہ دا او پردے کیر کون مسنون طریقہ دا غسل وغیرہ سے شک ورکئی والا خدا پکار دا ته غسل میت کوم دا هغه چاته وصیت کړوي چې موت غسل به تر وکای څنګه ابن امام جعفر لی بیان کوي چې حضرت فاطمه رضی الله عنها نے حضرت اسماء رضی الله تعالی عنہ کی وصیت کی تھی چې هغه ته وصیت کړهو چې حضرت اسماء علی رضی الله تعالی غسل ور کړهو د بلا مسله دا ده سړی دی ښځې ته غسل نشي ورکوای به ښځه سړي ته غسل ورکولی شي زما خوږو کتونکو اوریدونکو دا میت ته غسل کوونې والا مسایل دي دا خبرې دي نن په معاشره کې خلق چې دا میت ته خپل خاندان خپل ورګرات علم سړي ته ګوري ته غسل ورکي خپل نشي ورکوله وجه دا ده ته دوته ورچینا دا ویډیو نه غسل ولا طریقې ازدا کوي اته ته پسند لګیدلی وی لورو ته شیر کوي تاکہ خلق د خپل میت ته خپل باندې غسل شروع کی ابو دو خبرو باندې ټول مسلمانانو ورونو ته او موت عمل توفیق نصیب کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.